بسم الله الرحمن الرحیم. په ترکی کې چې کومه زلزله راغلې وه هغې دپاره د دې ځای نه زمونږ وزیر اعظم صاحب هم تشریف وړلی او زمونږ د ګورنمنټ بعض ذمهداران هم د هغوی سره تلي او څه وزیران هم هغوی سره تلي دي. د هغوی هلته وي څه پیکیجز وو او هغوی هغلته څه د امداد والا څیزونه وو هغې هلته تقسیمولو. د ډاکټر شاهد مسعود په مطابق باندې د هغوی چې کوم د ویډیو دا د هغوی چې کوم پروګرام دی د هغوی لینک به زه شیر کړم په دې خپل ویډیو کې. دا د هغوی خبره ده او دا د هغوی الزام دی او زه ورته مبینه الزام وایم ځکه چې موږ سره ثبوت نشته. هغوی ویلي دي چې ترکی ته چې کوم امداد تللی دی هغه امداد شهباز شریف صاحب چې کله هغوی ته حواله کو د هغې چې کله هغه پیکټې کولو شوې وي هغه پیکټې اومق وې چې کوم هغوی زمونږ د سیلاب زدګانو دپاره په 2022 کې رالیږلې وې اومق پیکټې واپس په ګورنمنټ سند او ګورنمنټ آف پاکستان د هغې په پیکینګ کې واپس پیک کړې وې او هغې واپس ترکي ته لیږلې وې. دا زموږ دپاره دومره د افسوس خبره ده چې زمونږ برادر ملک دی زمونږ اسلامي ملک دی موږ سره یو امداد وکړو موږ سره مدد وکړو هغه خو موږ هلته هم نه رسولو ځکه چې که هغې غریبانانو ته او سیلاب زدګانو ته رسېدلې وې خو اوس په دا دلته پاتې نه وې خو د هغې نه باوجوده واپس ته ترکي ته لیږي شام ته به دې لیږلې وې شام کې هم زلزله راغلې وه که نه لکه مونږ اکثر له دا بعضې کسان وایي که نه چېرې ترکي ته تګ د شهباز شریف ته ولې ضروري و په کار دا و چې بیا خو شام ته هم تللی وې زلزله خو هلته هم راغلی تبۍ خو یې هلته هم کړې ده خو چونکې هلته فوټو سیشن دی هلته تصویران دي هلته میډیا ده هلته به واپس په اخباراتو کې راځي دې د وجې نه ترکي ته لاړلو او شام ته ورنه راغی حالانکه شام هم زموږ برادر ملک دی هغه هم اسلامي ملک دی خو هغې طرف ته د هغوی قدمونه لاړل او بیا یو دا بونډه مزاق یې ورسره داسې وکړو چې د دې ځای نه اومقه د هغوی سامان او د هغوی هغه امدادي څیزونه چې کوم دي په هغه پیکټو کې چې کوم کې بند و د پاسه پې د ترکي والا سمبلز او د ترکي والا پیکینګ په پیکینګ کې وو اومقه څیزونه هغوی ته اومقه شان په دغه کې واپس امداد کې ورولېږل. دا زموږ دپاره ډېره د افسوس خبره ده که چېرته دا خبره رښتیا وي نو پته نه لګي که ترکي والا میډیا که دا راښکاره کړه ده دا به زموږ دپاره ډېر د شرم خبره وي او په دې به مونږ په ټوله عالمي میډیا کې وشرمېږو او که زموږ د حیا او د عزت خیال یې وساتلو او دی وایرل نه کړله او دی میډیا ته ورنه کړه نو کیدای شي چې څه نه څه زموږ عزت پاتې شي خو زمونږ دی حکومت زمونږ په بېعزتۍ کې دومره کسر هم نه دی پرېښی په هر ځای کې دی مونږ شرموي په هر ځای کې زمونږ د ذلت دا سامنه چې زمونږ کېږي یا مونږ ذلیله کېږو دا اکثر له زمونږ د دقه خپل د دې حکمرانانو د وجې نه کېږي. مونږ ته بیا مسله څه جوړېږي مونږ ته مسله دا جوړه شي چې زمونږ کوم مسافر یې هغې له بیا خلک پیغور ورکوي دقه پیغورونه بیا اکثر له زمونږ مسافر رونه چې کوم دي هغې نشي برداشت کولی. خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.